والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر مجلس حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتهم العالیہ و دامت فیوزهم تشریف فرما دی. نور ډیره کابر علماء کرام ادی مدرسې انتظامیہ اور داغی کابر علماء هم تشریف فرما دی. تاسو هم چونکه دا بناتو د ختم بخاری د پروګرام انعقاد شوه دی، داغی باوجود تاسو امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم سره د مینې او د محبت د پیرزونی هغه مثال قائم کړی دی چې تاسو دومره کثیر تعداد کې بیا هم دې ځای کې حاضري کړې ده. حضرت مولانا انعام الدین صاحب حافظه الله تعالی د دې درسګاه یو خبره دا وکړه چې دې کې بعضې زنانا چې اوس واده شوي دي پردو کورونو ته تللي دي، لیکن اسباق یې دې ځای ویلي دي او دې ځای کې اوس هم سبقونو کې دې ځای کې شریکې وي. دریو جنکو بخاري شریف ختم کړی دی او ډېره عجیبه خبره ده. ما نه مخکې حضرت مولانا محمد علي صاحب حافظه الله تعالی دا ارشاد وفرمایلو چې 22,000 طلبه کرامو په سرونو باندې پټکي د وفاق المدارس العربیه پاکستان د لاندې په دې یو کال کې د هغو په سرونو باندې پټکي ووالی شو او 32,000 جنکۍ چې هغې ختم بخاري وکړو او هغې ته چادر پوشي وشوه. زما په خیال باندې زما عزیزانو دا یو ډېره لویه خبره ده چې اول خو په دنیا کې دا یو خبره وه چې مسلمانانو کې خصوصا علما دا د تعلیم و تربیت مخالف دي، لیکن نن دنیا وکتل چې هغه علماء کرامو داسې ادارې جوړې کړې، داسې مدرسې جوړې کړې چې الحمدلله نن په زد زرګونو خبره نه کومه، نن د وفاق المدارس العربیه پاکستان د لاندې چې کومې مدرسې کار کوي الحمدلله په هغې کې په لکونو جنکۍ نن الحمدلله بخاري او ترمذي ته ناستې دي، ابو داود ابن ماجه ته ناستې دي، مشکات او مطعینو ته ناستې دي او د هغې اسباق وایي. موږ د هغه زمانه د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د ام المؤمنین عفیفه کائنات صدیقه بنت صدیق حضرت عائشه صدیقه زمانه را یاد شي چې صحابه کرامو باغې ته رجوع کوله او کثیرو روایت د په صحابیاتو کې نن که مونږ بخاري کولاو کو کتاب الجهاد کولاو یا طهارت کولاو نو باغې کې اکثر روایات د ام المؤمنین نه مونږ ته میلاو شي. ډېرو خلکو به اول دا اعتراض کولو چې د جنکو په مدرسو کې څه کار دی. مونږ وایو جنکۍ چې مدرسو ته راغلي الحمدلله نن د برقې هغه زوړ نسبت چې کوم زما پیغمبر محمد رسول الله سره لګېدو هغه جنکو هغه جمدې کړو. تاسو ټولو ته ښکاري زما د پیغمبر لور د سیدة النساء فاطمة الزهرا د هغې د وفات وخت دی، علي المرتضی د هغې خاوند دی. زما د پیغمبر 3 لوڼه دې نه مخکې وفات شوي دي او د پیغمبر ژوند کې وفات شوي دي. د امام الانبیاء 3 زامن چې هغې کې یو قاسم دی، په هغې کې یو عبدالله دی، په هغې کې یو ابراهیم دی. دا د امام الانبیاء په ژوند کې وفات شوي دي او 3 لوڼې چې یو زینب د ابوالعاص باندې واده ده او یو رقیه ده، یو ام کلثوم ده چې دا دواړه یکې بادیګرې په حضرت عثمان سره دي رشته ازدواج دا منسلک شو. بیا د هغې نه بعد فاطمة الزهرا د حضرت علي المرتضی سره نکاح شوه. فاطمة الزهرا د امام الانبیاء د وفات نه بعد 6 میاشتې جمدی وه، 6 میاشتې بعد د هغې وفات کېږي. فاطمة الزهرا حضرت علي ته وایي زما جنازه به د شپې په تیاره کې وباسي. علي المرتضی تپوس کوي
چې فاطمه د شپې په تیاره کې ولې هغه جواب ورکړي علي ما د خپل بابا جان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا اوریدلی چې رب ارشاد فرمایلو چې یا ایها النبی قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الله د عرش برینه اعلان کوي د قران الفاظ جوړيږي د قران کریم د الله کلام د الله کلام کائنات ترازی او باقي کې الله دا فرمایي چې ای زما پیغمبره خپل بیبيانو ته دی وایا خپل لونو ته وایا او د امت ټول میندو خويندو ته وایا چې نن نه بعد دا ګرځي دا په پرده کې ګرځي بیا قران کریم ارشاد فرمایلو وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى د قران کریم د دغه آیاتونو مصداق کچري سو قتل غواړي یا په مدرسې ترازی یا په تبلیغی جماعت کې وزي یو تبلیغ والو د پردې دغه نظام داسې قائم کړی کم چې بعینه د قرون الاولى را روانو یو مدارس دغه نظام داسې قائم کړی کم چې د قرون الاولى را روانو کچري په دغه باندې سوچو کې ما پرون ملګرو ته مردان کې خبره کوله ما ورته مې حضرت هاجرہ چې کله ابراهیم علیه السلام په وادي غیر ذی زرع کې پرې خدا او هغه خپل بچی اسماعیل دا د حجر اسود او د صفا په میانس کې په دغه ځای کې کېنولې او په دغه ځای کې دا معشوق پروت دی لته وای تګې دی حضرت هاجرہ هغه کله صفا ته وکیږي د صفا د غر نه داسې روانې دوبو تلاش کوي د مروه غر د ځی لاندې ډلان دی چې دغه ډلوان ته راورسي نو په دغه ځای کې هغه منډه کې ډېره زیاته تیز شي ځکه چې هغه یریږي چې د بچی باندې چرته شرمخ حمله ونه کې بچي نخ کاری دغه وخت او چې دغه نه کوز شي او بیا په منډه باندې بره رواني چې کله بچي ښکار شي نو په کلار شي موږ د بمیلې نحذرین باندې هغه سنت قائم دي او دغه ځای کې بیا زموږ د فقهاو فتوا ډېره عجیب ده او سنت زما د پیغمبر هم ډېر عجیب دي چې په دغه ځای ته موږ راورسېږو نو موږ حکم دی چې سړی دې دې ځای کې منډه وایي ښځې دې نه وایي سنت د ښځې را روان دی موږ بیا وایو ښځه به منډه نه وایي وجه دا چې دغه ښځه چې ده د پرده او حیا او عفت د هغې د ابرو الله حکم ورکړی دی نو دغه ځای کې بنده ډېر حیران شي چې هغه ابرو هغه حیا هغه عفت یا تبلیغي جماعت والا راونیولو که چا بچی تبلیغي جماعت کې ولېږله چا بیبي تبلیغي جماعت کې بوتله چا ښځه چا خور چا لور دای په تبلیغي جماعت کې بوتله نو هغه خو به هغه حیا او عفت او ابرو راخلي یا یې مدرسې ته راوسته نو هغه حیا او عفت او ابرو به راخلي علي المرتضی د فاطمه الزهرا نه تپوس کوي چې فاطمه ستا جنازه به د شپې تیاره کې ولې وځي هغه جواب ورکوي ورته وایي ما د قرآن د آیاتونه د بابا جان نه اورېدلي ما هغې نه بعد تر اوسه د خپلې حیا خیال ساتلی دی خو زما دې ځای کې تمنا دا ده چې زما جنازه وځي او د جنازې په وخت کې زما د کفن د پاسه چې کوم څادر پروت وي په هغې باندې د غیر سړي نظر پرې ونیسي انسان ډېر حیران شي الله ستا حکم ډېر عجیب دی الله ته د عرش برینه ستا اعلان ډېر عجیب دی چې یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اے زما پروردگارا نن امت کے ډیر خلق مونږ دا جواب راکړي امت والا وی چې زړه صفا پکار دے دا پرده خو دومره ضروری نه ده مونږ ورته جواب ورکو ربا مونږ دی امت ته دا جواب ورکو چې د امام الانبیاء محمد رسول الله بیبی عفیفه کائنات صدیقہ بنت صدیق دومره پاک دامن ده چې رب کریم په عرش باندې داغي نکاح د محمد رسول الله سره تړلې ده بیا الله دا ارشاد فرمایلی دی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون زما رب ارشاد فرمائی زما رب ارشاد فرمائی منافقین لا جواب ورکئی ابن ابی اغلب جواب ورکئی نور منافقین لم جواب ورکئی چې پلیتان سړی د پلیتانو خزو په زمره کې دي پلیتان خزبا پلیتانو سړو تا والکیږي لیکن پاک دامن بیبی لک ام المؤمنین دا پاک دامن د کائنات محمد رسول الله تعالی دا پاک دامن د کائنات علی
مرتضی حیدر کرار پاک دامنا فاطمہ الزہرا باغتا اول کیگی داغ نکاح کی برازی رب کریم چکم نظام جوڑ کرو آغا نظام تنن اگورا الحمدللہ سب مدرسہ کی موجود دے او بیا زمونگا آغا بچے بخاری ختمی امام بخاری چی دا کاوش کولو حضرت شیخ صاحب تشریف فرما دے زم مختصر یوسو خبری کول غوانم کیونکہ مانا دی ملگرو دیر پا زور باندے دی پا ما زور اورو دا ٹیم مانا آغستے ہو گرچہ دا ٹیم ما بلزے کے ورکڑا ہو ما بہت بیا ہوئی میں زوتا سولہ 10:30-11 لری سال پورتزان را رسو ما بیا میں ثوابے والدوی تاسو لبت دونی میں بجول از 4 باغ تزان را رسو ما پنام دیرے پیشاور والدوی تاسو لبت 5 بجول ازان را رسو ما زکه چې روټین بدل شي بنده په یو ترتیب باندې ټیم ورکړي روټین بدل شي نو هغه بیا داسې رواني بنده ورله سمې ورکوي لیکن دا ډېر زورورو بل د دې د محبت زه هغه الفت زه د هغې مثال نشم ورکولی زه چونکې خپله ثوابی کې اوسېږم دې زموږ عالمي مجلس دفتر مردان ته م راغلل ما ته هلته نه م ناظم ټلیفون وکړو چې دغسې چل دی ما ورته ویې یاره بس هر څه کوي دا ټیم ولیکه ځکه چې دې خلکو دومره محبت او مینې نو ضرور زما پیغمبر هم مینې والا له مینه ورکړې ده زما رب هم مینې والا له مینه ورکړې ده موږ به مینې والا له مینه ضرور ورکوو لیکن سوچ مې دا کولو چې نن زمونږ بچی د هغه کتاب تکمیل کوي حضرت شیخ صاحب به د هغې آخري حدیث کلمتان خفیفتان والا روایت حضرت شیخ صاحب به دا بیانوي لیکن زه عجیبه خبره تاسو ته وکړم امام بخاري چې دا دومره لوی تصنیف کولو دا کتاب یې لیکلو نو امام بخاري دې کتاب کې چې هر حدیث راغستی دی 8,000 نه زیاته حدیث دي لیکن هر حدیث چې به لیکلو امام بخاري به هغې ته یو ځل غسل کولو 2 رکعته نفل به کول بیا به حدیث لیکلو امام بخاری په کوم ځای کې دا حدیث پڑھاولو زاغه درسګاه ته خپل بخارا ته تللی ما د امام بخاری غ درسګاه مې کتو سوچ کې لاړم ما وی الله د پاکستان علماء له ډېر عمر دراز ورکا چې زما په وطن کې جمعات خالی نه د پرېخې مدرسې خالی نه د پرېخې هر ځای کې आवाज راځي قال الله تبارک وتعالى هر ځای आवाज راځي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دور کې چې په 1992 کې سوویت یونین نه ازبکستان آزاد شو نو ازبکستان چې آزاد شو گویا اسلامی سٹیٹ شو لیکن داغی باوجود زی امام بخاری درسگاہ تا پا 2018 کے لارم 2018 کی دی امام بخاری پا درسگاہ پا آغا جماعت کی ما انگریزانی جنہیں پخپل باندی جنہیں کہولی دی چی پا جنگو کی دی امام بخاری پا منبر ناسوی سلفیانی استی او بیا دیر عجیب خبر دی امام بخاری جماعت چی دی دا سی او داغه زمانی جماعت ته باغی کې په یو ځای کې داسې دومره غونډې ځای نه شیشې تاو کړي دي مونځ باغی کې کېږي په دې نور جماعت کې ټول خلک د پیزار سره ګرځي بربټ پکې ګرځي د امام بخاری درسګاه مې وکتو چې په کوم ځای کې به په لږونو محدثین بناستو لوی لوی شملو والا بناستو او دې ځای به حدیث چالو چې به قال حدثنا فلا عن فلا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د امام بخاری په درسګاه کې نن بازار لګېدلی دی باقي کې یو چبوتره وه دا چبوتره چې وه دا د صوفې د چبوترې نه ماخوذ را روانه ده وروسته بیا په دمکاچه باندې بدله شوه دمکاچې نه تختپوش ته راغله اوس دنیا کې عنقاش ولاړه روکه شوه لیکن په هغه چبوتره مې هغه ځای معلومات وکړو د بخارا د خلکو نه وی په دې ځای باندې انډیا والا راغلو فلم یې جوړ کړو علی بابا اور 40 چور په دې چبوتره باندې په دغه فلم کې د انډیا جنکو ډانسونه کول د هغې ویډیو نن ټوله دنیا کې چلیږي زه د امام بخاري معلومات مې بیا وکړو امام بخاری د هغه ځای نه والی بخارا چې کله هغه سره دشمني کړه امام بخاری د بخارا نه وشړلو امام بخاری داسې سمرقند ته لاړو 350 کیلومیټر په هغه وخت کې په یو کچره باندې سفر کړی دی هلته نه بیا 23 کیلومیټر خرطنګ ته لاړو خرطنګ ته ورسېدم د امام بخاری لویه مقبره ده لیکن د امام بخاری په دغه مقبره کې چې د امام بخاری په دغه ځای کې سا ورکړې ده او په دغه ځای کې د محدثینو جمع غفیر را جمع شو بلکې تر دې حده پورې د وخت محدث وی هغه وایي چې زه خوب کې ویده وم اچانک مې ولیدل چې امام الانبیا ولاړ دی ورسره فاروق اعظم ورسره ابوبکر صدیق ولاړ دی وایي ما تپوس وکړو چې یا رسول الله د چا انتظار دی امام الانبیا ارشاد وفرمایل ولې تا ته پته نشته چې محمد بن اسماعیل البخاری دنیا نه را روان دی موږ د هغه استقبال کې ولاړ او د هغه امام بخاری قبر پاک کې ناست وم یو سړی راغی ما ته وایي تا له سوره یاسین وویمه
ما اسی معلومات کول ورګه چې دا سورې یاسین سره پاروي ما ته دومره پیسې راکړه زتاله سورې یاسین وایم چې امام بخاری دې وربخه ما ورته مې کتا سره د کسانو سورۃ یاسینونه زیاتې چې زید درلوې ما امام بخاری قبر خواته لاړم سوچ کې لاړم ما د خپل محدثینو رائے کتا د خپل محدثینو آرام قتل د امام بخاری قبر ته د بخاری لومبه او اخري حدیث ما دغه د قبر خوا کې وورلو بیا د التنه تقریبا 2200 کیلومتر سفر مې وکړو لاړم ترمذی ته د امام ترمذی مزار ته لاړم د امام ترمذی هغه مزار کې دغه حالاتو لیکن حالات د ډېر عجیب بیان کوم د امام بخاری په مدرسه کې زما ذهن کې دا او چې ما دارالعلوم دیوبند کې د شیخ نصیر خان رحمه الله نه احادیث ویلو اجازه مې دی غسته او ما ته بدا شرف حاصل شي چې زه د امام بخاری د درسګاه د بخاری د محدث نه داغه نه به حدیث وایم لیکن زه په انتظار او بخاری درس چالو دي ما انتظار کولو لږ سات بعد ما ته کسان وی شیخ الحدیث سے براغه ما قتل ما ورته کم دی په دې کې څه کسان پین شټي چولو کلین شیو په سره ټوپه نه وا اگر روان وي د بخاری پڑھاو کړو دا اوس دلته راغی زه ډیر حیران پاتې شوم ما وی الله زما د پاکستان علماو رب کریمه ما تم دا اندازه د چګیر خپل کفر نه دی ما تم دا اندازه د چګیر ګیر خپل به الله جنت ته بوزي بلکې اکثریت په بوزي دي امام الانبیاء امتیان دي اگر چې ګناه دې دا شوی دی لیکن زمانم ګناه کیږي ما نه ډیر ګناهونه کیږي هغه نه بل ګناهونه کیږي چې الله تعالی دا سیاده محبوبه چې دې جنت ته بوزي لیکن ای زما پروردگارا کم از کم په دې مصلی چې زه ودرېږم زه د خپل پیغمبر سنت خو په مخ ساتم کم از کم چې په مسند حدیث باندې کینم د خپل پیغمبر سنت په دې مخ باندې ساتم چیچنیا ته چې زلاړم چیچنیا کې د دنیا علما ټول خلک استاد یو چوک تراوتی دي په کروز دي کې داغي کې په ډله ما معلومات وکړل رهبرنا ما ورته دا دومره خلک ولې راجمع شوي دي وې دا ټول خلک وایي چې د پاکستان نه عالم را روان دي په سره پټکې دي په مخ کې ګیره ده حیران پاتې شو ما وزد د محدثینو په خپل کوم د مدرسینو د علماو چې نن زما بچم کې نو له زما بچم وایي چې به قال حدثنا فلا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا امام بخاری حدیث بیانې چې دا امام بخاری له معشوق دی یو له دولسو کالو دی درسګاه ته راغی استاد حدیث پڑھاوي استاد حدیث کې روایت ذکر کړي پر روایت کې د راوی نوم واغستو دی ورته استاد دې راوی نه دا روایت نشته دا راوی لیدل نه دی دا بل راوی لیدل نه دا روایت کوم ځای راغی استاد ورته بچی ته کینه معشومه هغه ورته نه استاد وی د حدیث غلطی ده د راوی غلطی ده نو په دې وجبه نه زه خامخا تاسو له خبر درکول غواړم استاد ورته ورته بچی ته کینه ته معشومه لولو محدثین ناس دي استاد خیر اصل نسخه وګوري استاد کور ته لاړو چې اصل نسخه وکړه د روایت د راوی صحیح ورته بچی دې خواراشه د یو له دولسو کالو معشوم راغی وی بچی ستاد قلم راکا ور خپل قلم ورکړو اصل نسخه راواغستا پاغي کې غنوم صحیح کړو داغه په قلم باندې صحیح کړو بچی ته څومره حدیثیات دي وی ما ته دې وخت کې 1 لاکھ حدیثیات دي لا دولسو دیارلسو کالو دی حضرت تشریف فرما دی بیا سوئی ما تا حدیث صرف دا سے ندی یاد لکه مونږ وایو مونږ ته حدیث یاد دی مونږ وایو انما الاعمال بالنیات حدیث یاد دی مونږ وایو کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی الميزان حبیبتان الی الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ما ته حدیث یاد دی امام بخاری ورته ما چې چانه اوریدل دغه د چانه اوریدل ما ته هغه راوی دغه نوم دغه خاندان دغه کورم راته معلوم دی یو لاک حدیث راته داسې یاد دي په خپل ژوندۍ کې بیا 6 لاک حدیث یاد کړی دي نن موږ ته ټوینکل لیټل سٹار خو یاد دي لیکن چې بیا کله کور ته راشو او بیا خپل مجلس کې کینو موږ ته دغه یاد دي چې موږ ته سورې فاتحه سو کوی کوم ته بقره سو کوی کوم ته احادیث سو کوی نو چې راشو فیسبوک ته کینو بس کنزل چالو نن که زما مذهب او زما دین دا برقرار او بچ پاتې شوی د قسم د علماء او د وجه پاتې شوی دی دنیا کې وګرځا دنیا هر وطن ته چیزې پالته کې ګوري حیران په پاتې شي چې الله ستا وطن لکم علما ورکړي دي کوم اهل حق ورکړي دي قسم مې د رب د کعبه وی حانس کې ګمنه په مکه او په مدینه کې داسې اهل حق ته نه ملایږي په دې فخر پکار دی د علماء سره ملاتړ پکار دی ملګرتیا پکار دی دی مدارس چلے
چې موږ څومره سپاهیانه کردار ورله ادا کړو. نن په ټوله دنیا کې د ختم نبوت په مسله باندې واحد پاکستان دی چې الحمدلله په ټوله دنیا کې د ختم نبوت مسله دومره عام کړه چې ما په ورځ پاکستان کې د روحاني خزائن تپوس کولو دا په 10,000 روپۍ باندې په لارو کوڅو کې ملاوېدو. روحاني خزائن په 1.5 لاکھ روپۍ باندې پاکستان کې پټ پټ ځایونه نوازې ملاوېږي. قادیانانو راغونډ کړو چې علما وایي زمونږ هغه ټول دجل او فریب امت ته ښکاره کړو. ما هندوستان کې دارالعلوم دیوبند کې عبدالدائم صاحب سره رابطه وکړه چې د صدر مدرس زوم دی. ما هغه سره رابطه وکړه. بیا مې شیخ نصیر خان رحمت الله علیه زوی سره چې هغه د هغې شیخ نصیر خان رحمت الله علیه زوی دارالعلوم دیوبند کې ناظم دی دې وخت کې هغې وی چې دلته د انډیا نه وړي نو چې پاکستان ته کتاب در رسي نو 1,30,000 روپۍ قیمت یې دی دلته نه میلاوېږي ځکه چې علماو د هغې هغه دجل او فریب دومره اشکاره کړو. ما لندن سره رابطه وکړه. لندن کې ما ته په کرالي کې د قادیانانو یو عبادت خانه وه. زه ورته تللی وم ما کتلې وم. بیا په برډفورډ کې ما د قادیانانو یو عبادت خانه کتلې وم. ما داسې کتابونه هم په هغه زمانه کې په 2014 کې راوچت کړو. لیکن ما تپوس وکړه هغې روحاني خزاین دلته هم نه میلاوېږي. بیا موږ لینکونه جنګول یو سیک مې وموندو بیګا هغه سیک راغی ما سره د ګاډي په سویچ بورډ باندې کتاب پروت دی. هغه ما ته هغه کتاب یو نمونه راکړه. هغه ما ته ما دلته نه لینک ورکړو انډیا له انډیا کې مې امرتسر له ورکړو امرتسر قادیان له ورکړو. د قادیان نه لینک راوچت کړو ما ته په واتساپ راولېږلو. اول لینک ما ته په نیټ باندې راغی نو هغه دلته کې بیا نه ایکسپټ کېدو. وی ما بیا په واتساپ ته ما ته راولېږلو. د هغې نه وی زه تاسو له انشاءالله په 10-15 دن کې دننه به د قادیانانو دا 83 کتابونه د هغې دجل او د فریب او د شیطانت نه ډک به دا زه تاسو له درکړم. ما سوچ کولو ما وی د الله د خپل دین کار د چا نه اخلي څنګه اخلي. لیکن زما عزیزانو که مونږ چېرې دا ووایو زه علماو سره ملګرتیا نه کوم زه د درسګاه ملګرتیا نه کوم ګورم چې دی به درسګاه څنګه چلی. زه د مدرسې ملګرتیا نه کوم ګورم چې دی مدرسه به څنګه چلی. زه په ملک کې چې دی په کوم انداز باندې د ملک د قانون حفاظت کوي زه د ملګرتیا نه کوم چې دی به په کوم انداز باندې کوي. زما د الله په ذات باندې قسم وي چې کله الله د هلاکو خان دپاره هغه هلاکو خان چې بغداد ته لاړو 20 لاک مسلمانانې د هغې زنانه ولې خېټې وشلولې بچي ترې راویستل هغې ټوټې کړل تاریخ اوراق دواړه وه. بیا سمرقند ته لاړو. په سمرقند کې 20 لاک مسلمانان دا یې ذبح کړل. هغه هلاکو خان له الله برکا خان راویستو. برکا خان هم تا تاری دی هلاکو خان هم تا تاری دی. الله توره په توره باندې کټ کړي. الله هغه راویستو په کوم وخت کې راویستو چې کله د مصر خاقان ته کله معتصم بالله تاتاریانو راوغوښتو. علقمه د مسلمانانو طرف نه علقمي دا د مسلمانانو غدار و. نصیر الدین چې ونو دا د مسلمانانو غدار و. دغه غداران چې و دا ورسره ملګري دي هلاکو خان سره. معتصم بالله راوستو. معتصم بالله په یو بوری کې واچولو او په هغې باندې بیا لتې او سکونه چلول. په دې حالت باندې هغه شهید کړو او د هغه ټول خاندان یې فوجو کې واچولو. وزرا او مرای ورله واچول. په هغې ټوپونه ووهل بدن یې ورله ټوټې ټوټې کړو. لیکن هغه هلاکو خان چې الله په کائنات کې د هغه غرور په خاورو کې میلاولو الله ورله د کوم ځای نه برکا خان راویستو. په رشیا کې برکا خان راوچت شو. برکا خان راغې په هلاکو خان چې کله د مصر خاقان ته هغه ته سوال جواب وکړو ورته وی چې اے د مصر خاقانه میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو. میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو او پلاس باندې بیت کول څنګه وو وی چې یو لس ورځې به ستا پر ټول وطن کې د کورونو دروازې څه کې دیوالونه به مرانې زما فوج چې کوم قسم عیاشي کول غواړي هغې ته به کلاب اجازه دي. هغې نه بعد به تاسو ته د امن پیغام زه درولېږم. په هغه ځای کې برکا خان راغې. هغه ورته وایي که چېرې تا په مصر باندې حمله وکړه نو اول جواب ورکوونکی به تا ته برکا خان ولاړي. دی ورته وایي د چنګیز خان قانون د نیلی اسمان دا و چې تاتاری مقابلہ کے نہ راوزی. وی چنگیز خان بھی کافر تھا تو بھی کافر ہے. میں مسلمانوں کے دفاع کے لیے ان کے پیغمبر کے ناموس کے لیے ان کی بیوی بچوں کے ناموس کے لیے انشاءاللہ میدان میں کھڑا ہوں گا. مقابلہ چالو شوا. برکا خان په هلاکو خان باندې گزار کړي. په رکاب کې د هغه خپل غلي او په شرغشو باندې په لارو کوڅو کې او په دې غنو باندې په ګټو باندې راکاږلی شي. کائنات د برکا خان په هغه گزار باندې د هلاکو خان د غرور هغه داسې خاورو کې میلاو کړو چې د هلاکو خان مخ چا نه دی لیدلی چې دا څنګه و. الله چې راشي او روانول غواړي
ټول دنیا لګېدلې ده یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم ټول کائنات دې پسې لګېدلې ده فرانس را پاسېدو زما د پیغمبر خاکې جوړ کړې کارټونان یې جوړ کړل د جبریل کارټون یې جوړ کړو د ابوبکر عمر کارټون یې جوړ کړو زما پیغمبر پورې خنداګانې کولې لیکن الحمدلله موږ ورله جواب دا ورکو تا زما پیغمبر پورې خندا کولا راشه الحمدلله الحمدلله نن چې د وفاق المدارس العربیه پاکستان دلاندې 13 کال چې امتحان ورکولو الحمدللہ پاک 13 کال امتحان کے پٹکو والا 30 لاکھ کسان شریکو پاکستان کے دا نه ختمی ما وتای ملګرتیا وکړه ځان له جنت جوړ کو ملګرتیا مونږ کړه دا ختمیږي نه ګوره زما عزیزانو او یو دام ذهن کې کې دی قادیانه کچری د پوند زورو لګي قسم مې د پرب د کعبه وی پاکستان کې داغه تسلط قائم کړی شي چې څوک ور سره ملګرتیا کوي مونږه مخالفت ولیکو وجه دا غیډې زیاتی دي دا وجه موجوده ده چې د مرزا قادیانی په کتاب اسلامی قربانی کې په 12 نمبر صفحه باندې دا عبارت موجود دی مسلمانانو استاسو د الله ما سره واده شوی د زما کټ ترازی مونږ لیونی نه یو دا عبارت موجود دے په درس عبرت کې وی عیسی علیہ السلام په پردو خزو پسې ګرځېدو دا عبارت موجود دے په درس عبرت کې په 24 نمبر صفحه په 3 نمبر لکیره باندې چې وی د عیسی علیہ السلام نیاګانې چې وی د کنجر یو زناکاری وی مونږ لیونی نه یو دا علما لیونی نه دي دا در په در چې ګرځي دا لیونی نه دي زما عزیزانو دا لیونی نه دي ما سر لندن کې او قادیانی ملاو شو دا سراسر پروس کې او قادیانی ملاو شو سوال وکړو مسلمانانو پسې ګرځي چون چون کې مسلمانانو پسې ګرځي ما چې ورته داغي جواب ورکړ ډېر نیغ روان شو ما ته ملګری وې دی ډېر نیغ روان شو ما ورته وې ته پته ولګې چې دې ځمېدار نه پخېږي د چې سادهلو مسلمانان زما د کالج او یونیورسيټي وې هغه د خپل عقایدو نه خبر نه دی په خپل پنجه کې راګیر کی بیا غل قسم قسم هغه ته تمناګانې مخې تکید هغه ته قسم قسم افرونه مخې تکید زما مسلمان پاږي کې وخوږي مسلمان را لته باقي اوسم کده دې باوجود موږ مسلمانانو کې عقیده نه خورو موږ مسلمانان د دې د دجل او فریب نه خبرو موږ په قیامت پر ورځ محمد رسول الله د حشر میدان کې دې مړې نه نيسي بیا نمازیزانو حیران بشي یو عبارت چې ګوري یو عبارت او بچاړي ماته یو افسر مردان کې لوی افسرو لیکلو والے بدل ته موجودي ماته وي تاسو د قادیانانو ولې دومره مخالفت کوي هندوانم دي عیسایانم دي سکانم دي داغو نشته او د دې دومره مخالفت ما ورته مې لک سات کېنا یو عبارت مې راوي استو نت مې ورته کولاو ما ورته د قادیانی د بکواس لوګون دی وورا قسم دې پجړا شو ماته وي دا ګلونه شلو موضوع زړه غواړي چې ورشم چې یو ټوټي کوم ما ورته د زندګۍ نه زموږ زړه دا غواړي لیکن آئین پاکستان کې د آئین پاکستان آرټیکل 3 لاندې 106 260 د ترامیم مطابق مباغي کې شک نمبر 20 مونږ غور سره کتل بیا د امتناع قادیانی 1984 آرډیننس 295 اے نه تر 298 سی پورې مونږ مکمل باغی باندې واقف یو مونږ د آئین پاکستان خیال ساتل دی او د آئین مطابق مونږ دې سره جنگ کوو او دا قوم برا سره ملګرتیا کوي ان شاء الله تعالی کوي به کنه ملګرتیا نه په ایمان الله سوچت کوي په ایمان سوک داسې سوک اوچت کوي په ایمان کوي به ملګرتیا کنه د دې پلیتانو خلاف به ودرېږي کنه بلکې صرف دا نه مصدقه ریپورت د پاکستان د نیشنل اسمبلی نه جنرل اسمبلی نه چاپ شوی دی پاکستان مونوګرام په موجود دی د پاکستان د اسمبلی مونوګرام په موجود دی ما نه چاپ کړي د پاکستان د اسمبلی نه په پوینټ اف آرډر باندې کوم سوالات په 28 اگست د 1974 نه تر 7 ستمبر پورې کوم دلایل دي باقي کې مرزا ناصر د پاکستان په جنرال اسمبلی کې دا ویلو وې د اسمبلی نه بهر او دنه چې کوم خلک زمانه کې مرزا غلام احمد ته پیغمبر نه وای داغه د فتح قائل نه دي وې دا ټول قوم د کنجری اولاد دی او دا د زناکار اولاد دی ستاپلار نکته هم زناکار ویلي دي دغه په وجود به موږ دغه مقابله نه کوو ستا پیغمبر ته کنزل کړی دي ستا الله ته کنزل کړی دي امهات المؤمنین ته زاغه کنزل بیانول نه شم پروګرام د زنانو دی ما مجبوری ده لیکن زما عزیزانو دا درته ویل غواړم چې دې فتنې خلاف د علماو سره ودرېږئ نن د بخاری د امام بخاری دا کم کاوش
د دې دپاره دا علما چې کوم سټرګل کوي کوم محنت کوي خپلې بچی راولېږئ ښځې به هم ټوله ورځ غیبت ته ناست دي هغه راولېږئ چې دې ځای کښېني سبق ووایي نیاګانې میندې راولېږئ ټوله ورځ په کور کې ناست دي پردی بده به وایي هغې نه بهتره دا نه ده چې د امام بخاري کاوش ته ناست وي مشکات ته ناستې وي د فقې کتابونو ته ناستې وي کم از کم زندګي د قرآن و سنت مطابق خو جوړه شي کولی شئ داسې خویندې رالېږلی شئ لوڼه رالېږلی شئ میندې رالېږلی شئ د ښځې نوم پکې نه علم ځکه تاسو نه شئ رالېږلی ما ته پته ده خو دا نورې خو رالېږلی شئ که نه رالېږئ به انشاءالله رالېږئ به الله دې تاسو خوشحاله کړي الله دې مدرسې ته کامیابي ورکړي ما د حضرت شیخ صاحب وخت نه اغوستو لیکن ډېر مجبوره وم ما خو نه په اجازت باندې یو څو خبرې ستاسو گوشګزار کړې خالق ارض و سما دې اول ما ته د صحیح وینا او بیا په دې د عمل او بیا تاسو ټولو ته په دې د عمل کولو توفیق درکړي او عزیزانو دا میشن چې د یوازې د علماو نه دی ګورې یو سړی چې بازار تمځي نو میشن خور کا لارو کوڅو کې ګرځي میشن خور کا تعلیمي ادارې ته ځي میشن خور کا چې کوم ځای ته ځي په بازار کې وي په سیټ باندې ناست دی افسر میشن خور کا انشاءالله چې د قیامت په ورځ به ستا په کار راشي کوو که نه داسې انشاءالله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین